د یو مجوسی د اسلام درولو یو واقعه د بیانوم. حضرت ابراهیم علیه السلام ډیر زیات ملمدوس انسانو. یو ورځ ته یو مجوسی راغی او خوراک یې ته نه وغوښته. حضرت ابراهیم علیه السلام مته وفرمایل چې که مسلمانېږي نو خوراک په در باندې وخورم. هغه مجوسی وویل چې یاره زه خپل دین نشم پرېښودی. دا یې وویل ولاړو. بل طرف ته الله تعالی دا ټوله معامله وکتله چې یو مجوسی د اولګې د وجې ګرځي را ګرځي او سخت خفه دی. نو د الله جل جلاله ور باندې رحم راغی. ځکه حدیث مبارک کې راځي انا عند المنکسرة قلوبهم، زه د غمجن زړونو والا سره یم. نو الله رب العزت ابراهیم علیه السلام ته جبرئیل امین علیه السلام راولېږه. جبرئیل امین ورته وایي چې الله رب العزت وایي چې ای زما خلیل، دې مجوسي خو زما نافرماني کوله او دا اویا کالو نه دی خوا ما رزق ورکو، روټۍ مې پې نه ده بنده کړې. خیر دی که نن دستا د روټۍ مېلمه شو نو څه به شوي چې تا پې روټۍ خوړلې وه. ای ابراهیمه اوس لاړ شه واپس یې راوله او روټۍ پې وخوره. حضرت ابراهیم علیه السلام په منډه منډه لاړو او هغه مجوسي ته د خوراک دعوت ورک. هغه ورته وویل چې ای ابراهیم دا څه وجه ده، تا خو اول زما نه روټۍ منع کړې وه او اوس ما پسې په خپله باندې راغې او ما غواړې. ابراهیم علیه السلام ته وفرمایل چې الله جل جلاله حضرت جبرئیل امین علیه السلام راولېږه. ابراهیم علیه السلام ته ټوله خبره بیان کړه. چې کله مجوسی دا خبره واورېدې نو ویل ای ابراهیم چې کله ستا رب دومره مهربانه دی نو اعرض علی الاسلام، ما ته اسلام پیش، زه مسلمانېږم. فاسلم او ملته مسلمان شو. معلومه شوه چې الله رب العزت په خپلو بندګانو باندې ډېر مهربانه دی. د الله مهرباني وګوره. یو صحابي فرمایي چې یو ځل مونږه صحابه کرام ناستو او خندلم، په دې کې رسول الله مبارک تشریف راوړو. چې مونږ په دې حالت کې ولیدو نو وی فرمایل اتضحكون والنار من ورائکم، آیا تاسو خاندئ حالت چې اور ستاسو نه چاپېره دی. بیا نبی علیه السلام روا شو. مونږ دومره خفه شو چې گویا زمونږ په سرونو باندې یو غر پروت دی، غر. څه وخت پس بیا نبی علیه السلام تشریف راوړو چې د خندا په حالت کې مونږه او وی فرمایل چې حضرت جبرئیل علیه السلام ما ته راغی او د الله طرف نه پیغام راوړو چې ای پیغمبره زما بندگانو ته زما د رحمت وینا وکړه. ته زما بندگان زما د رحمت نه ولې نا امیده کې، ولې مایوسه کې؟ زما بندگانو ته دا خبره ورکړه چې زه ډېر بخونکي او ډېر زیات مهربانه هم یم او زما عذاب هم ډېر دردناک دی.